دیو جنا درې ځایونه داسې درې چې هلته د مستحب عمل درجه او ثواب د فرضو نه سیوا دی. عمل ډیر آسان دی او درجه او ثواب الله د فرضو نه سیوا ورکوي. یو چې کله غریب ته راشي په چا باندې پیسې دي او هغه قرضدار سره پیسې نشته، نو دې قرضدار ته ته که دا پیسې معاف کې نو دا مستحب عمل دی. او که ته له مهلت ورکې نو مهلت په دغه ټیم کې ورکول دا فرض دی. خو به هر حال تا هغه پیسې دا غریب ته معاف کړې نو یو مستحب عمل دی چې یو غریب ته پیسې معاف کړې. الله رب العزت دومره خوشحالیږي چې د فرضو نه سیوا درجه دی انسان له ورکوي. ځکه حدیث کې دی چې تیر شوي امتونو کې یو انسان و، داسې سړی و چې ده به اخیستل خرڅول کول دکاندار و. نو خپل غلام ته یې وویل چې کله تاله غریب راشي وس یې نه کېږي نو ډېره نرمي وسه کوه، اشیاو له مفت ورکوه. چې کله دغه انسان مړ شه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي الله ته مخامخ ودرېد. الله رب العزت ته وفرمایل تا خلکو ته پیسې معاف کړې، تا په خلکو باندې شفقت تی وکړه ورحمېدې پې. الله فرمایي زه ستانه ډېر غفور رحیم ذات یم، زه ستانه ډېر بخونکی ذات یم، زه ته مې معاف کړې. نو ګوره معمولي عملو چې غلام ته صرف ویل چې غریب راشي نو اشیاء له مفت ورکوه، الله رب العزت دغه معمولي عمل باندې معاف کړه. نو دا یو داسې ځای دی داسې چې دلته مستحب عمل دی لیکن د فرضو نه درجه سیوا ده. دویم چې کله په تا باندې څوک سلام وکړي السلام علیکم نو څوک چې جواب بیرته واپس ورکوي وعلیکم سلام، څوک چې جواب ورکوي نو دا جواب ورکول په دغه وخت کې دومره لوی درجه چې د واجبو نه او د فرضو نه درجه سیوا ده. سلام کول خو مستحب دی، واپس چې ته جواب ورکې نو جواب دومره لوی ثواب دی چې د فرض او د واجبو نه درجه سیوا ده. دریم هغه ځای دی چې ته کله اودس وکړې او د مونځ ټیم نه یي، اذان نه دی شوی او تا اودس وکړه، ته په اودس کې ناست چې کله د مونځ ټیم راغلی او اذان یې وکړه ته بیا راړې ستا اودس شته خو بیا دې دوباره بیا اودس وکړه دغه جمعې ته. الله رب العزت په دغه اودس باندې دومره خوشحالیږي، مستحب عمل دی. که ته اودس کې بیرته دوباره ثواب درته میلاویږي. کو اودس نه کې نو ته ګناهګار نه، لیکن دی انسان دوباره اودس وکړه نو چې کله دوباره اودس وکړه نو الله رب العزت د فرضو درجې منګي ثواب ورکوي. دومره ثواب ورکوي ګویا کې د سره اودس وونه او هغه فرض اودس وکړه چې کوم په الله فرض کړی دی او د باندې اودس مستحب و. نو دا درې ځایونه داسې دي چې الله رب العزت په مستحب عمل باندې د فرضو درجه انسان نه ورکوي. نو نرمي به انسان خامخه کوي، ځکه الله رب العزت یو انسان ته مغفرت وکړه. پیغمبر دغه یو انسان تذکره وکړه. ولې؟ ځکه چې هغه یو انسان داسې و چې اخیستلو خرڅولو کې به نرمي کوله. چې کومه مالدار سړی راغلی نو په ښایسته طریقه باندې به اخیستل خرڅول کول، او چې غریب به راغلی نو هغه ته به معافي کوله. اوس دغه یو انسان په تیر شوي امتونو کې تیر شوی دی، پیغمبر یې تذکره کوي. دومره لوی شارونه چې ورکوي د قیامته پورې به د تذکره کېږي. وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف درد دل دی چې د انسان کې درد دل موجود و. په دغه انسان کې د خفګان دغه رنګې د رحمیت چې کوم صفت دی دا پکې موجود. نو ځکه الله رب العزت دومره وستایه چې د قیامته پورې به دغه انسان یادېږي.